बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। څنګه له مرګرو ټیک ټاک یې مرګرو دا تاسو ته پته را چې د کابل کې هزاره علیګراما مټي طرف ته زموږ کوزه باندې بره باندې د دې په ګیس باندې خو الریډي کار روانو، خو په دې کې چې کم زیګونه پاتې دي هغه به هم ان شاء الله مکمل او هر کور ته به ان شاء الله مونږ ګیس رسو. د دین علاوه نن مونږ 64 کروڑ روپۍ مزید ریلیز ورکو د ګیس محکمې ته. نو ان شاء الله چې ګیس محکمه به په 2-3 هفتو کې خپل جاب نمبرې چې کم دي د کابل نه بره سیرسینۍ کلی دی زموږ کوزه باخیل بره باخیل پوره یونین کونسل بیا سیرسینۍ گالوچ کالاکي یونین کونسل دیولۍ یونین کونسل شاډېرۍ یونین کونسل ټال دردیال یونین کونسل قلاګۍ یونین کونسل او توتانې باندې یونین کونسل او په دې کې چې کم کلی دي نو هغې ته به ګیس د پایپ کار ان شاء الله په 2 میاشتې کې دننه شروع کیږي. نو زه تاسو ټول ته مبارکي درکوم. د دې سره په مټه کې زموږ د ګیس باندې کار روان دی مټه تحصیل کې، خو ان شاء الله مونږ به دا بره د ګوالیرۍ او د بیها یونین کونسل د هر کلی او هر کور ته دا رسو د هغې منظوري مونږ هم ورکړې ده. زمونږ پیر کلی شیرپلم او بیا شور بر شور ګډ پیوچار ټول کلی چې ورسره کم دي د دې هم منظوري شوي ده. نو ان شاء الله چې دې ته به هم کور کور ته ګیس رسو. ظاهر خبر ده چې ګیس پایپ ته رسې نو د یوې علاقې نه به تیریږي او بل ته چې کله رسي نو په دې نمبر باندې ټولو کېږي. خو زه تاسو ټول ته دا خبره کومه چې ان شاء الله په 2 میاشتې کې دننه خو په دې منصوبې باندې کار شروع شي او چې څونه کلي دي او څونه کورونه دي ما ټولو ته ویلي دي په دې کې به پارټي بازي نه کېږي، په دې کې به دا نه کېږي چې یار د چا کور دی د کومې پارټۍ سره تعلق دی، ټول زموږ د سواد خلک دی، دا د ریاست منصوبه ده، دا د حکومت پاکستان منصوبه ده، دا زموږ د قوم لپاره ده. نو ان شاء الله مونږ به هر کلي ته او هر کور ته رسو. په هغې کې به مونږ ګورو منصوبې پروجیکټ چې کم خپل ټایم دی ټوټل د دې منصوبې د مکملېدو ټایم چې کم دی هغه 3-4 کاله دي. ان شاء الله چې مونږ د هر کور دپاره منظوري کړې ده پوره یو ورته څونه چې دوی ته ریکوایرمنټس وو ګیس محکمې ته هغه ټول ولا مونږ پوره کړي دي. نو ان شاء الله چې هر ځای ته به در رسي. د هغې سره مبارکي درته در کومه کم د کابل ګریس سټیشن او د مټي ګریس سټیشنو په هغې باندې سټې وه سټې ختمه شوه. څنګه چې ځمکه سرکار والي نو ان شاء الله په دې باندې به مونږ کار شروع کړو. د اګریکلچر یونیورسيټي په مټه کې په کابل کې انجینرینګ یونیورسيټي د هغې منظوري شوې وه د هغې لپاره فنډ ریلیز شو ان شاء الله او سټې پرې راغستی شوې وه هغه سټې ختمه شوه. نو ان شاء الله په 2 یا 3 میاشتې کې دنده به ان شاء الله په ګراوند باندې مونږ په دې بلډینګ باندې هم کار شروع کړو. 1-1-2 مونږ د مټي کې هم شروع کړی دی په کابل کې هم شروع کړی خو د کابل غا بلډینګ نه په بلډینګ باندې تاسو ته پته ده چې کار روان دی. زمونږ د مټي هسپتال اپګریډیشن وشو د کابل هسپتال په اپګریډیشن باندې په بلډینګ کار روان دی تاسو ته پته ده. د دې سره چکدرې نه پورې مو موټر وی راوستی دی چکدرې نه مو موټر وی فتحپور پورې په 3 میاشتې کې دننه ان شاء الله یاره جنوري په میاشت کې یاره فروری په میاشت کې به ان شاء الله مو په ګراوند باندې په دې موټر وی په دویم فیز باندې هم آغاز وکړو او د سواد د ترقۍ یو نوی سفر به شروع شي. د هغې سره سره زمونږ په کابل کې د اولنی د ملکنډ ډیویژن هسپتال تاسو ته پته ده چې په هغې باندې به هم انشاءالله په 2-2.5 میاشت کې دننه مونږ په ګراوند باندې کار شروع کړو. زه تاسو ته دا مبارکي هم در کوم چې کومه یونیورسټیانې مونږ په سواد کې جوړو تاسو ته پته ده زمونږ چې کوم نورې حلقې دي په بریکوټ کې هم یونیورسټي جوړو انشاءالله او مونږ به په مینګوره کې ډینټل کالج چې کم دی د هغې سره زمونږ د یونیورسټي کیمپس نو دا به هم کېږي. خو د دې سره زه تاسو ته مبارکي در کوم چې زمونږ کوم یونیورسټیانې جوړېږي په NA4 کې د دې مونږ د بین الاقوامي بهترین یونیورسټیانو سره MOU کوو انشاءالله. نو یو خو دا پکې تاسو ته به فایده وي دویم زمونږ چې د قوم څونه بچي دي او کم په دې کې سبق وایي نو هغه مونږ د مختلف د پاکستان چې غټې کمپنیانې دي او غټ برانډز دي د هغو سره به انشاءالله مونږ MOUs کوو او چې کله سټوډنټ فارغېږي د یونیورسټۍ نه هغه ته به نوکریانې هم افر کېږي. نو دا هم ډېره زیاته ستاسو لپاره خوشحالۍ خبره ده زموږ ټول لپاره چې زمونږ نوجوانان چې کم دي د دې قوم چې کم بچي دي د هغو مستقبل د هغو جابس وغیره کیریر چې کم دی انشاءالله د هغې په یونیورسټۍ کې په دې یونیورسټۍ په پروګرام کې هم خیال ساتلی شوی دی. نو زه تاسو ټول ته یو وار بیا مبارکي در کومه چې کم د کیس والا منصوبه وه هغه چې کوم علاقې پاتې دي د هغې مونږ انشاءالله نن ریلیز وکړو او د کابل نه بره طرفونه چې کوم دي په هغې باندې مونږ په 2 میاشتې کې ګیس پیپ باندې کار شروع شي او مونږ به د ټال دردیاله پورې د توتانې باندې غاښې باندې پورې زموږ چې ورسره نور کم کلي دي بیا زمونږ ټال یونین کونسل قلاګۍ یونین کونسل چې کوم دی هلته به انشاءالله هم مونږ رسو. نو زه تاسو ټول له مبارکي در کوم او د NA4 هر کور ته زه دا وایم چې ګیس محکمې ته چې څه پکار وو هغه ټول ورته مونږ د حکومت پاکستان طرفه ارینج کړي دي.
په دې کې به دا نه چې د چا کور دی کمې پارټۍ سره تعلق دی انشاءالله هر ځای ته به موږ رسو په خپل وخت باندې به راکېږي د دې پروجیکټ کمپلیشن ټایم چې کوم دی هغه تقریبا 3.5 کال دي انشاءالله په دې کې به دنه موږ دا منصوبه مکملو او په هر کور کې څنګه چې موږ په ګلجبه کې ګیس راغی په کابل کې راغی په کانجو کې په سالاقه کې راغی نو انشاءالله د نور کورونو ته به هم داسې رسي الله یو خوشحاله او په عزت ساته ډېره مننه